سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي اللهم صل على محمد النبي الرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سورة البقرة مدنية آیاتونه پکې 286 رکوګانې پکې سلويخ او نوم د دې سورۃ البقره ده خلاصه د سورۃ دا ده چې دې سورۃ کې سلور مضامین دي اول توحید دی بیا رسالت دی بیا جهاد دی بیا انفاق دی او اخر د سورۃ مرتب پټول سورۃ باندې دی د اول سرنا تر علی کل شیء قدیر پورې دا یو دیباچا د قران دا په دې کې درې سيزونه ذکر کیږي اول تعریف د قران دویم غرض د قران او دریم موضوع د قران بسم الله الرحمن الرحیم شروعكم فنم د الله چې ډېر مهربان دی او ډېر رحم کوونکی دی الف لام میم الله اعلم بمراده الله عالم دی پدې ذلك الكتاب دا کامل کتاب دی لا ريب فيه نشته هیڅ شک پدې کې هدى للمتقين لار خودن کې دې پرهیزګارانو ته الذين اغكسان يؤمنون ایمان وروړي په غیب باندې ويقيمون الصلاة او پورا ادا کوي منځونه ومما رزقناهم او باز له هغه مال چې موږ دې ته ورکړې دي ينفقون خرج کوي والذين يؤمنون او هغه کسان چې ایمان وروړي بما انزل اليك فهغه کتاب چې نازل کړی شوی دی وما چې نازل شوی دی وما انزل من قبلك او په هغه باندې او په هغه کتاب چې نازل شوی دی مخکې لتانا وبالآخرة هم يوقنون او پرد د آخرت باندې دی یقین کوي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين